مولانا صاحب چې راونیسي او دا دونه وزارتونه چې ورسره راونیسي دې چې دا سینما او کراس جنډر بل او دا توهین دا هغه رسالت او دا سیزونه مخې ته راځي نو دې به سبا خلکو ته څه وایي چې ما د کوم شي مخنیوی اوسه پورې کړی صرف په دوبۍ به خپیم صرف په دې دغه به خپیم لکه مطلب چې ما ته وزارت کې څه مسلې صدارت کې څه مسلې نو جګړه به کوم چې دوبۍ ته چا نیم بللې نو جګړه به کوم په سینما به جنگ نه کوم په حاشیه به جنگ نه کوم په د قوم په اخلاقي غورځېدو به جنگ نه کوم په معاشي غورځېدو به جنگ نه کوم په سیاسي غورځېدو به جنگ نه کوم صرف په دوبۍ جنگ کوم د خپل شهنشاهیت دپاره استعمالول د خپل مقاصدو دپاره استعمالول د پیسو ګټلو تجارت دپاره استعمالول هغه خبره ډیره اوس واضحه شوه او خاص کر چې دا د صوبې کم دي ته په مرکز کې په صوبه کې کم اختیارات میلو شو کم گورنمنٹ میلو شو اگر چې میډ ټرم گورنمنٹ و خو داسې په دواړه لاسه چې کم خلک مولانا صاحب دې ته کینولل دې داسې خلک په صوبه کې په کینولي دي د ګورنرۍ نه والې تر د وزارتونو پورې چې هغه خالص ATM دي او هغه خالص د پیداګیر په حساب باندې دا ټوله صوبې ته دې وخت کې تباهي ولا مولانا صاحب وکړه بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو ستاسو همکار ابوبکر صدیق خان د ABS نیوز له اړخه ستاسو په خدمت کې حاضر دی قدرمنو کتونکو دې ټیم کې چې په خپرونه کې کوم شخصیت ما سره میلمه دی د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی د مردان د صوبې یو د فورا د ملک په سیاست کې یو ښه نوم پیژنګلي نوم او یو ځلنده نوم سابقه امینه مولانا شجاع الملک صاحب ما سره حاضر دی مولانا صاحب ستاسو د وخت مننه کوو چې دومره د ګرمۍ او د دغه سره موږ ته ټایم راکړو په خپله خپرونه کې تاسو ته خرکلي وایو بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد ستاسو د ډیره مننه چې تاسو تکلیف کړی دی او تشریف هم راوړلی دی الله دې تاسو خوشحاله کړي امین ډیره مهرباني مولانا صاحب نن سبا د ستاسو سرګرمۍ لږې کمې شوې په نسبت که یو 4 میاشتې وړاندې وګورو 6 میاشتې وړاندې وګورو نو آیا د سیاست نه سایډ ته کیږئ که نه هغه ویل کېږي چې سړی جمپ وخینو یو قدم وروستو ځي اصل کې څنګه چې هغه کیسه ده وي کمبل زه پرېږدم خو ما کمبل نه پرېږدي نو سیاست زمونږ اورنه بیچونه ده او دویمه دا ده چې خامخا یو سړی یو سوچ لري یو فکر لري او څه ویژن ورسره وي نو دې بغیر د سیاست نه یعنې الګ نشي پاتې کېدی او د دې ملک دپاره به خامخا موږ څه خبره کوو اتره به کوو د دې قوم دپاره د دې د بچو دپاره د مستقبل دپاره چې زمونږ کم څه زده وي هغه کوششونه به انشاءالله کوو او زمونږ سیاست دا به جاري صحیح مولانا صاحب که په دې ملک کې انتخابات وشي شفاف وشي ادارې پکې نیوټرل پاتې شي نو تاسو به په خپله خبره باندې قایم او دایم یې چې سړی به کرسۍ ته خیجوئ اصل کې حقیقت چې څونه دی نو داسې شفاف انتخابات په پاکستان کې داسې مشکله ده دویمه دا ده چې د هغې دپاره لکه دام داندلي ده چې په یو پارټۍ په ټولو چینلو بیني د هغه مخ سړی نشي خولی د هغه تقریر سړی نشي خولی او نشته نو چې نو خو دام داندلي ده که نه دام داندلي ده او دې وخت کې که خیال وکړي اپوزیشن ټول لیډران په مخه چې کم دی نو په چینلو باندې را رواني او انټرویوګانې او خبرې به دغه یو طرف پاتې دی نو چې داسې یو یعنې ون وی ټریفک نو بیا دی کې څه د جمهوریت دا خو به ټولو خلکو ته موقع ورکړي د هغه ویژن د هغه خبره د هغه دلیل به قوم ته ورسي بیا به فیصله قوم ته پرېږدي نو بیا به په هغه ورځ ورسره هم په پیټو کې په بیلټ پیپرو کې په دې سیزونو کې به هم روانې نه کوي او د مخکې نه به هم ورسره روانې نه کوي که دومره کردار کوشي ته د سړي کې لګیا یې دام داندلي ده صحیح مولانا صاحب تاسو به میډیا باندې کتلي چې د سلیماګانو ابتدا د PDM په حکومت کې ډېرې تیزې روانې دي او مکمل فری ټیکس دی هر څیز نو په صوبه کې د نگران حکومت او په وفاق کې د PDM یا د شهباز شریف حکومت ته په کم نظر ګورئ اصل کې زه به دا ووایم چې یو خوا د وړو خبره راشي یو خوا د پټرول او ډیزلو خبره راشي چې هغه عام خلکو د استعمال بلکې زمونږ د بچو د کورونو د ټولو مشکلاتو سر ومغه دی نو هغې کې دي اربونه روپۍ ولې نه لګوي بیا دا ده چې پاکستان کې سینما ته کم یو وجد پاتې دی
چې او هغه اسلامي په هغه نقطه نظر خو بیا ډیره هغه خبره ده خو لکه د پاکستان خو فلم انډسټري نشته کنه اوس دغه منسټر چې دغه وکړو الحمدلله او دویمه دا ده چې تاسو وایئ چې شهباز شریف ته په کم نظر ګورئ شهباز شریف خو داسې عجز دی لکه یو منټلي ډسټرب غوندې سړی مولانا صاحب چې راونیسئ او دا دونه وزارتونه چې ورسره راونیسئ دی چې دا سینما او کراس جنډر بل او دا توهین دا هغه رسالت او دا څیزونه مخې ته راځي نو دی به سبا خلکو ته څه وایي چې ما د کوم شي مخنیوی اوسه پورې کړی صرف په دوبۍ به ښه پیم صرف په دې دغه به ښه پیم لکه مطلب چې ما ته وزارت کې څه مسلې صدارت کې څه مسلې نو جګړه به کوم چې دوبۍ ته چا نیم بللې نو جګړه به کوم په سینما به جنګ نه کوم په حاشیه به جنګ نه کوم په د قوم په اخلاقي غورځېدو به جنګ نه کوم په معاشي غورځېدو به جنګ نه کوم په سیاسي غورځېدو به جنګ نه کوم صرف په دوبۍ جنګ کوم مولانا صاحب یو مهم پوښتنه زمونږ په معاشره کې زمونږ په چاپېرچل کې د دین په نوم د مذهب په نوم به دا بلیک میلینګ څنګه بندیږي اصل کې ټول هغه څیزونه تا ته پته د خلک لګیا استعمالوي چې کوم هتیار د سره و چې کوم خلکو سره صرف د مذهب هتیار دی او څه سوچ او فکر سیاسي ورسره نشته نو هغه به خالص د فتوو استعمال کوي هغه به خالص مذهبي کارډ به استعمالوي مذهب د استعمالوي او مذهبي کارډ به استعمالوي او سار له چې کله په ناموس رسالت میلیون مارچونه وکړي بیا چې اسمبلۍ ته ورسي د هغه نه چوړ به بیا وزارتونه صحیح که جنرال انتخابات وشي نو ستاسو چې کوم جمعیت العلماء اسلام پاکستان پارټي ده تاسو یې پکې ستاسو مشران دي پکې نو دا به د پی ټي آی د ایجنډې یا د هغې د سوري د لاندې الیکشن کوي او که نه تاسو به خپله ټکټونه تقسیموئ خپل انډیپنډنټ پارټي به ستاسو الیکشن کوي او ستاسو د جنرال انتخاباتو دپاره پرسنلي څه تیارۍ روانې دي اصل کې یو خدا خبره ده چې په دومره ډیره مشکله وخت کې یا به داسې ووایو چې د وطن دپاره ډیر مشکل وخت کې موږ الحمدلله یو سټینډ واخیسته او په ټیک خبره مو سټینډ واخیست د ډیرو خلکو دا سوچ و چې تاسو یو ډیر لوی تاوان وکړ تاسو ته ټیکټونه میلاوېدل په پارټۍ کې مې ورولو یو عزت مو دا ټولې خبرې وې خو موږ چې کوم الحمدلله کوم سټینډ واخیسته نو هغې دا ټوله خبره واضحه کړه زمونږ چې کوم مقصد و هغه تقریبا ډیر واضحه شو موږ دا یو خبره کوله چې دا زمونږ جمعیت علماء اسلام چې د سونو کالو پارټي ده په یو شکل په بل شکل کې او د دې نظریه د پیغمبرانو پورې رسېدلې مستنده ده نو هغې دا فایده وکړه چې موږ کم یو سړي هغه نظریه هغه پارټي هغه علما هغه مدارس د خپل کورنۍ دپاره استعمالول د خپل شهنشاهیت دپاره استعمالول د خپل مقاصدو دپاره استعمالول د پیسو ګټلو تجارت دپاره استعمالول هغه خبره ډیره اوس واضحه شوه او خاص کر چې دا د صوبې کم دي ته په مرکز کې په صوبه کې کم اختیارات میلو شو کم گورنمنٹ میلو شو اگر چې میډ ټرم گورنمنٹ و خو داسې په دواړه لاسه چې کم خلک مولانا صاحب دې ته کینولل موږ بلکې اوس دا مهم هم شروع کړی دی داسې یو هفتې نه به کم شوي میټینګونه به راغواړو او بیا به پارټۍ سره ملګرو سره به سلا کوو خو بنیادي چې کم دی نو موږ دا غواړو چې د دې صوبې کم از کم عوام چې هغه د مولانا صاحب چې کوم په بیانیه کې یا په دوکه کې راغلي یا دوکه کې نو راغلي هغې خو د دین د محبت دپاره ملګرتیا کوي یا علما چې کوم د دین د محبت دپاره نو اوس په دې وخت کې هغه زمونږ ایجنډه ډیره واضحه شوه چې دا سړی د دین په نوم تجارت کوي دا د علماو چې کوم دی نو تربیت یا مخکې بوتلل یا اختیارات یا ته عزت دا نه ورکول غواړي د داسې خلک په صوبه کې په کینولي دي د ګورنرۍ نه والې تر د وزارتونو پورې چې هغه خالص اے ټي ایم دي او هغه خالص د پیداګیر په حساب باندې دا ټوله صوبې ته دې وخت کې تباهي ولا مولانا صاحب وکړه مولانا صاحب سوالونه مې ذهن ته ډېر ځي راځي خو بس مختصر شانته درته دا ووایې چې د مولانا فضل الرحمن صاحب نه جدا شوي نو پړه به لاس ږدی او دا خبر راته کوی چې څه دې وګټل او څه دې بیلو اصل کې زمونږ چې کوم مقصد و که موږ هلته مو نو الحمدلله موږ په کم نیت چې دا کار کوو د جماعت د پالیسو د هغې نظریې بیا چې په دې خبره د ډېر وخت نه د کلونو داسې زمونږ یو جنګ روان و چې دا کم طرف ته پارټي اوس تاسو بوتله
دا د جمعیت علما پروګرام نو، دا د جمعیت علما هند پروګرام نو، دا د فرنګي سامراج خلاف چې کوم جدوجهد او د هغې د ملک د ازادۍ چې کوم جدوجهد و د هغې دا مقصد نه و. نو الحمدلله موږ که فرض کا خلک خو ظاهري ګټې ته ګوري، خو موږ که د خپل ضمیر اواز صحیح اوچت کړی دی او موږ که د خپل نظریې اواز صحیح اوچت کړی نو او هغه د ایک نه شروع ده او یا د زیرو نه شروع ده، خو الحمدلله موږ ضمیر ډېر زیات مطمئن دی، زموږ زړه ډېر مطمئن دی. صحیح. په اخره کې چونکې ګرمي ده ستاسو ډېر وخت خالي نه، په اخره کې زمونږ کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو زه خصوصا چونکې موږ په پښتو کې هغه کوو او زموږ پاکستان سره تړون دی، زموږ پہچان دی او دا صوبه خیبر پښتونخوا چې کوم دی نو دا خو یقینا زموږ د بچو د استوګنې ځای دی. نو زه وایم چې ټول خلک په یو ځای موږ سره دا آواز اوچت کي چې دا کم نمونه په دې یعنی ډاکه غورځېدلې ده، کم لوټ مار چې شروع دی، نو زه صرف عام چې زما څونه ملګري دا خبره اوري دا کلیپ دې خامخا شیر کي چې موږ سره چې کوم دی نو راوځي. او چونکې دا نور خلک هم لکه مطلب دا دی چې دې وخت کې ان پی یا نور جماعتونه تر دې حده پورې چې پی 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 مسلم لیگ نون د مولانا صاحب له دې سپیمول راغلی دي، په هغه ټولو څیزونو یې پوه دي، خو د هغې اواز اوچتول چې دی هغه دومره مؤثر بني، زما خیال دا دی څومره چې د علماو د اواز چې دی هغه به په دې خبره ډېر مؤثري. نو زما عوامو ته یا ملګرو ته ټولو ته چې څوک دا اوري نو د دې صوبې په خاطر، د مستقبل په خاطر، د غلا د ختمولو، د کرپشن د ختمولو په خاطر، د ازادۍ په خاطر چې کوم دی نو دا راوځي او په دې مهم کې چې موږ شروع کوو او موږ په اجلاسونو سره غواړو نو چې موږ سره بھرپور حصه چې کوم دی نو دا واخلي. صحیح. ډېره مننه قدرمنو کتونکو، زمونږ ګران مشر مولانا شجاع الملک صاحب سره لمې غواړي چې زه دغه سوالونه کوم او مولانا صاحب پر سره خبرې کوي، خو چونکې ګرمي ده انشاءالله تعالی په بله موقع کې به د مولانا صاحب سره تفصیلي خبرې ترې کوو. د مولانا صاحب د وخت یو پیره بیا شکریه ادا کوو. انشاءالله تعالی په بله خپرونه کې به ملاقات کوو. ستاسو همکار ابوبکر صدیق د لوی الله په امان.